شروع خو به را دینو کوم چې فیلډ مارشل جنرال سید عاصم منیر زنده‌باد. تاسو به وایئ چې دا ولې؟ ځکه چې په دې معاشره کې را سره اوس یو څو کسانو بحث کوو، نو هغه وایي چې یاره دا جنګ خو پاکستان بایللی دی، نو ما ته ستا مازغه کار کوي. بیا مې خیر پوره په خبره چې پوه کړم، ما ته وایي چې څه لږ لږ پې پوه شوم. ما ورته دا جنګ د پاکستان فوج ګټلی دی او هغه د سرلښکره جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ کې ګټلی دی. د فوج چیف اف آرمر سټاف چې وي نو هغه صرف د ځمکني فوج مشر نه وي، هغه د هوایي ځواک مشر هم وي، هغه د سمندري ځواک مشر هم وي، او دا ټول د هغه تابعدار وي، د هغوی نښې ته د هغوی اشارې ته یې پام وي چې څنګه ورته حکم میلاویږي نو تیاره مو چتېږي، او په سمندر کې بیا جنگ شروع کیږي او په ځمکه بیا جنگ شروع کیږي. ځکه دا ټول جنگ د سید عاصم منیر په لاس لاندې شوی دی. هغه ورته ناستو او هماغه ورته ټارګټونه واري او شي څیزونه سیټ کړي. نو چې بیا مې ډېر په ټکنیکل طریقه باندې پوه کړو نو څه لږ ډېر خو پوه شو، خو زما به خیال څه وایرس پکې ورننوتري او دغه ډېر خطرناک وایرس نن سبا زموږ په ډېرو خلکو کې ورننوتري په دې ځینو کسانو کې، نو د هغوی نه هغه وایرس وښکل اوس ډېر ګران شوي دي. خو به هر حال دې ته مونږ پوه کړو چې وایي د پاکستان د فوج سرلښکر جنرال سید عاصم منیر د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د هندوستان نه مونږ یو جنګ وګټه، او د هندوستان د پاکستان د تاریخ په تاریخ کې تر اوسه پورې مونږ هندوستان ته د جنګ بندۍ سوالونه جوابونه لیږلي، خو هغوی مونږ ته نوره لیږلي. دا په تاریخ کې په لومړي ځل دی چې په غنټو کې دننه د هندوستان 26 هوایي اډې تباه کېږي، د هغوی 4 رافیل جزونه ورسره 2 مک 21 او سوخي 21 جزونه راپروزي، او بیا د هغې نه پس د هغوی د S-400 میزایل ټول سیسټم تباه کېږي چې 1.5 ارب کروڑه ډالره مالکیت لري، او دا د اسرائیلو د آیرن ډوم سره مقابله کوي. دا دونه لوی سیسټم هغوی جوړ کړو. او بیا د هندوستان د ټول کمپیوټرونو چې څونه د هندوستان کمپیوټر وي او څونه نیویګیشن سیسټمو هغه د هندوستان جام کول 2 ورځې پورې د هندوستان جزونه د ځمکې نه نشو راپاسېدی. په 3 ورځ هغوی بیا د ځمکو نه راپاسېدلي دي. په دې دونه جنگ کې دونه لویه کامیابي چې پاکستان ترلاسه کړې ده، نو دې سره د پاکستان عالمي قوت هم پاکستان یو جوړ شوی دی. هر یو ملک پاکستان ته وایي نه که راځه او نه که راځه او نه که راځه، ځکه چې دا دنیا خو زور دنیا ده، او چې زور د چاته وخو نو بیا به ستا روانې خبرې ته هم سمه وایي او سمې خبرې سمه خامخا وایي. نو دا لوبه وشوه، جنګ مونږ وګټه. د دې ټول کریډټ چې کوم دی هغه مونږ فیلډ مارشل جنرال سید عاصم منیر له ورکوو، سلوټ ورته کوو، خپل فوج له دې مونږ کریډټ ورکوو. او کوم کسان چې په دغه جنګ کې مونږ وکتل چې هغوی کوشش تا کوو چې د پاکستان جنگ دی، د پاکستان فوج دی، خدای مکه دا جنگ بیلی او بیا دې مونږ د پاکستان فوج پسې روزو او چغې سورې دې ورپسې وهو او د پاکستان فوج دې مات شي او هندوستان دې دا جنگ وګټي. د هغوی خواهش هم دا و، دا کم د لستوڼي ماران چې زمونږ پر خیبر په دې صوبه پر ټول ملک کې را پیدا شوي دي، هغوی د یو سړي دپاره ټول پاکستان ته تیلی وایي. هغوی وایي چې د پاکستان فوج دې هم تباه شي، پاکستان دې هم تباه شي او دا ټول پاکستان دې هم تباه شي، خو دغه یو سړی زمونږ په کار دی. شخصیت پرسته خلک دي. خو شکر دی د پاکستان قوم هوښیار دی او ورو ورو به نوره هوښیارېږي، او شکر دی دغه فتح مونږ له خدای راکړه. که دا فتح مونږ له خدای نه وراکړې نو یقینا چې بیا به زمونږ ډېر بد حال و. خو الله تعالی ته څه بل څه منظوره وه. الله تعالی مونږ له په سفارتي محاذ هم ګټې راکړې، په جنگي محاذ باندې هم ګټې راکړې، او ډېره لویه مهرباني الله تعالی په پاکستان باندې وکړې. او اوس دغه کم کسان چې اخرې سپرکې اخلي، د جیلونو نه چغې وایي چې مونږ روباسئ، مونږ انارو کوو، انارو روره نشته، دغه ځای کې به خپل جیرونه تېروئ. عدالتونه شته، عدالتونه به ستاسو فیصلې کوي. وزیر اعظم روان دی سعودي عرب ته، هغه دورې کوي. فیلډ مارشل روان دی سعودي عرب ته، هغه خپلې دورې کوي. سفارتي محاذ مضبوطوي، او داسې کار دی چې په عدالتونو کې خپل وکیلان بدل کا
دا ستا معامله عدالتونو سره ده، وکیلانو سره ده، بل چا سره د چا معامله نشته. او که ته خپل سیاسي مخالفین د هغې په هغوی باندې خامۍ لګوې، په هغوی کې خامۍ را پیدا کوي، په هغوی باندې الزامات لګوي، په هغوی باندې مختلفې خبرې په داسې کوي چې دا کار د غلط وکړو، دا کار د غلط وکړو، دا کار د غلط وکړو، دا ستا حق دی، دا پې ته کولی شي. خو د فوج سرلښکر تا سره څه کړي دي؟ د فوج سرلښکرانو خو ته دې ځای ته را رسولې. د جنرال پاشا نه یې ته راونیسمه، که د جنرال حمید ګل نه یې ته راونیسمه، که د جنرال ظهیر اسلام نه یې ته راونیسمه، که د جنرال فیض نه یې درته راونیسمه، د کوم ځای نه یې درته راونیسمه چې ته دې ځای ته راورسولې او د پاکستان د وزیر اعظم یې په کرسۍ یې کېنولې، او بیا د هغې نه پس چې کله ملک د دیوالیه کېدو او د تباه کېدو په لور باندې روان شو، نو باجوه دغه وخت کې رستو شو چې باقي ملک تباه کېږي او ورسره فوج هم تباه کېږي. نو بیا د عدم اعتماد په ذریعه باندې دغه سړی اقتدار نه لرې کړی شو، او د هغې نه پس چې د کومې نړیوالې معاهدې ماتې کړې وې IMF سره د خپل سیاسي مفاد دپاره، تیل ارزان کړو، نور شیزونه ارزان کړو، بیا IMF موږ له قرضې نه راکولې وي تاسو د خپلو معاهدو پاسداري نه کوئ. دا ګوره د نړیوالو معاهدو پاسداري کول ډېر عجیبه کار دی. ګوره دا به خامخا کې او بیا څونه په شرمولو، پرزولو، په جرګو، په مرکو باندې موږ IMF دې ته تیار کړه چې موږ له قرضه راکړه، او بیا د هغې نه بس خو حالات ټیک شو، نو بیا راله دویمه قرضه م راکړه چې موږ په هغې باندې ډېر سخت عمل درآمد وکړو، نو بیا راله دویمه قرضه م راکړه. نو مطلب دا دی چې نړیوالې معاهدې ماتوله، د خپل ذاتي اقتدار دپاره پاکستان دیوالیه کوله او د پاکستان فوج تباه کول، بالکل دا د پاکستان د فوج تباه کول و، ځکه چې موږ سره بیا د دفاع دپاره هم پیسې نه وې. نو هغه سړی نن راپاسي او هغه سړی نن وایي چې دلته ځنګل یو باچا دی او دلته پلانکې دی او دلته ډنګری دی، شهباز شریف ترې نوم اخلي، زرداري ترې نوم اخلي، او د ځنګل باچا ته به وایي وړه موږ ماشومان یو موږ نه پوهېږو، دا ته جنرال سید عاصم منیر یادوي. نو هغه وروره تا ته څه نه دي ویلي، ته یې قید کړې، ته خپل عدالتونو ته لاړ شه، خپل کیسونه په صحیح طریقه باندې ولړاوه او ښه وکیلان ونیسه، او دونه چغې په جیل کې مو وهه. ډېر غټ غټ لیډران جیلونو ته تللي دي او په ایمان کې لس کاله جیل یې تېر کړی دی او چا یې چوڼ هم نه دی اورېدلی، او ستا خو لا 2 کاله نه دي شوي، په ایمان چې چغې دې د اسمانه پورې رسي چې آیا ما سره دا چل وکړو، دا چل وکړو، دا چل وکړو، په نره باندې جیله په چپه خوله تېره کړه. خو په هر حال په دې خبر کې هیڅ شک نشته چې زمونږ د اوسنۍ زمانې 65 کې خو مونږ نه وو، 71 کې خو مونږ نه وو، خو په اوسنۍ زمانه کې چې کوم جنګ وشو په هغې کې زمونږ هیرو، 1 نمبر هیرو پکې زمونږ فیلډ مارشل جنرال سید عاصم منیر دی، ورپسې بیا شهباز شریف دی، ورپسې بیا آصف علي زرداري دی، ورپسې بیا بلاول بټو دی، او ورپسې بیا هغه ټول فوجیان، هغه ټول فضاییه، هغه ټول سمندري ځواک چې په دې کې عیسی اغشتې ده او دا فتح یې موږ له لاسه راوړې ده، هغه ټولو ته موږ خراج تحسین پیش کوو.